मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेज नंबर 8 लराजे 8 नंबर पेज बाندې ګورئ یونیسلولر او ملټیسلولر ارګانیزم موږ شروع کړو. په هغې کې موږ ایوګلینا، کلیموډموناس او امیبا کوم چې یونیسلولر دي د هغې خبره موږ کړې وه. اوس تاسو د یونیسلولر ارګانیزم کلیموډموناس د سټرکچر ته وګورئ چې د دې دا سټرکچر موږ ته څه وایي. په دې کې دا سی شیپ سټرکچر چې کوم راښکاري سی شیپ کوم ته چې کلوروپلاست لیکل دي، نو دا په کلیموډموناس کې کلوروپلاست دی، په کوم کې چې کلوروفیل موجود دي، کوم چې ګرین پیګمنټ دی او د هغې کار چې دی د پلانټ د خوراک تیارولو کې هغې له مدد ورکوي. نو دا پکې موږ سره کلوروپلاست دی او دا بلو کلر چې ښکاري دا موږ سره نیوکلیس دی، دا موږ سره آی سپاټ دی. د آی سپاټ کار څه دی؟ د آی سپاټ کار چې ډیډکشن اپلایډ دی، ډیډکشن اپلایډ ډایرکشن، ډیډکشن اپلایډ کې چې لایټ چې دی لایټ معلوموي او د هغې ډایرکشن معلوموي، دا کار د آی سپاټ دی. بیا موږ سره فلیجیلا دي. نو په کلیموډموناس کې دوه فلیجیلا لګېدل دي. دا دوه فلیجیلا دا د دې مومنټ کې دی له مدد ورکوي. د فلیجیلا په ذریعه باندې دا خپل مومنټ کوي. پرون موږ ویلو چې دا موږ سره یو پلانټ دی. نو پلانټو ته موږ ځکه وایو چې په دې کې د پلانټ خصوصیات دي، نو ځکه دې ته پلانټ ویل کېږي. بل سټرکچر موږ سره د امیبا دی. نو امیبا موږ ویلو چې دا موږ سره یو انیمل دی او د دې پرمننټ شیپ نشته دی، دا خپل شکل بدلی را بدلی. په دې کې اول موږ سره راځي سوډوپوډیم یا سوډوپوډیا، بل نوم د هغې سیلا دی چې سیلا په ذریعه باندې دا خپل مومنټ کوي، خپل حرکت کوي. دا به تاسو ته ښکاري دا موږ سره سوډوپوډیا دی. سوډوپوډیا یا سوډوپوډیم په ذریعه باندې دا خپل څه کوي، دا خپل مومنټ خپل حرکت کوي. بیا په هغې کې راځي کنټیکټایل ویکیول. کنټیکټایل ویکیول کار څه دی؟ د کنټیکټایل ویکیول کار دا دی چې ایکسیز اف واټر چې کوم دی په باډي کې دننه د امیبا هغه سټور کوي او د سټور کولو نه وروستو هغه د باډي نه خارجوي. هغې پسې بیا موږ سره راځي فوډ ویکیول. دا موږ سره فوډ ویکیول دی په کوم کې چې فوډ وي. بل بیا موږ سره په هغې کې نیوکلیس دی او د هغې نه علاوه ډایجسټیو ویکیول دی. ډایجسټیو ویکیول چې دی دی ډایجیشن اف فوډ کوي. ډایجسټیو ویکیول د ډایجیشن اف فوډ کوي، لکه څنګه چې په انسان کې معده ده هغه ډایجیشن کوي، خوراک هضموي، نو دغه شانته کې په امیبا کې ډایجسټیو ویکیول دی کوم چې ډایجیشن اف فوډ کوي، خوراک هضمېده کوي. پسې موږ سره بل ټاپک دی ارګانیزم فرام سیل ټو سیسټم. اوس موږ ارګانیزم یعنی جاندار موږ ویو چې جاندار چې دی دی څه دی، او بیا په هغې کې د سیل نه واله د سیسټمه پورې چې د سیل نه چې کوم پراسس شروع کي د سیسټمه پورې دغه پراسس دغه عمل چې دی هغه څه دی، دا څنګه کېږي ګورئ ته. In unicellular organism all the function and the process of life are performed by a single cell. اوس وایي چې په یونیسلولر ارګانیزم کې یونیسلولر ارګانیزم موږ پرون ویلو چې یونیسلولر ارګانیزم موږ سره هغه دي کوم چې د سنګل سیل نه جوړ دي، کوم چې د یو سیل نه جوړ دي. نو دوی وایي چې په هغې کې ټول فنکشن چې کوم دي، ټول کارونه یا ټول عملونه د ژوند هغه په سنګل سیل کې کېږي، هغه په یو سیل کې کېږي، په یو خلیه کې. نو ظاهره خبره ده چې یونیسلولر چې دی هغه موږ سره د ون سیل نه جوړ دي، د یوې خلیې نه جوړ دي. نو د هغې چې کوم ټول کارونه دي هغه ټول په هغه یو سیل کې دننه کېږي. In multicellular organism different cells perform these functions. وس په ملټیسلولر ارګانیزم کې کوم چې د ډیر سیل نه چې کوم ارګانیزم جوړ دی هغې ته موږ ملټیسلولر ویو. نو ملټیسلولر ارګانیزم کې بیا ډیفرنٹ سیل مختلف سیلونه هغه رایوځای کېږي او دا فنکشن کوي، دا کار کوي. یو کار چې دی هغه په ملټیسلولر ارګانیزم کې هغه ډیفرنٹ سیل کوي، ډیر سیل رایوځای کېږي. په یونیسلولر کې صرف په یو سیل کېږي او ملټیسلولر کې هغه په ډیر سیلز کې کېږي، ډیر سیل رایوځای کېږي، هغه یو کار کوي. The cells which perform the same function. نو بیا وایي چې هغه سیلز کوم چې یو کار کوي، یو فنکشن کوي، سیم فنکشن کوي، ګروپ ټوګیدر ټو میک ا ټیشو. نو هغه رایوځای کېږي، هغه موږ سره یو ټیشو جوړوي. مختلف سیلز رایوځای کېږي او کوم چې یو کار کوي نو هغې نه څه جوړېږي، هغې نه یو ټیشو جوړېږي. ټیشو ته موږ په اردو کې بابت ویو، بابت. Our muscles and blood are examples of these tissues. اوس په دغه کې موږ سره مسلس چې کوم دي دا موږ سره یو ټیشو دی.
بلډ چې دا موږ سره یو ټیشو دی، نو دا د ټیشو دوه اگزامپلز دي. مسل د څه نه جوړ دی؟ د کم سیلز نه جوړ دی؟ مسل موږ سره د کارډیک سیل نه، د سکیلیټل سیل نه او د سموث سیلز نه. دا سیلز راوځي کېږي او د هغې نه چې دی مسل جوړېږي چې هغې ته الاستیک فایبرز هم ویلی کېږي. بنډل اف الاستیک فایبر راوځي کېږي او د هغې نه یو مسل چې دی هغه جوړېږي. بل موږ سره بلډ دی، نو بلډ چې کوم دی دا موږ سره مختلف قسم سیلز راوځي کېږي او د هغې نه چې دی بلډ جوړېږي. دا موږ سره یو ټیشو دی، یو بافت دی، لکه مثلا وایټ بلډ سیل شو، ریډ بلډ سیل شو، پلیټلیټس شو. نو دا سیلز راوځي کېږي او د هغې نه بلډ جوړېږي او بلډ چې دا موږ سره یو ټیشو دی. نو دا خبره ځان سره یاد ساتئ چې مسل او بلډ چې کوم دی دا دواړه موږ سره ټیشو دي. ها اوس پسې راځئ پلانټ لا. ان پلانټس په پلانټ کې د سیلز ویچ پرفارم فوټوسینتھیسس، هغه سیلز کوم چې فوټوسینتھیسس کوي ګروپ ټوګیدر ټو میک د میزوفیل ټیشو، هغه رایوځای کېږي او د هغې نه میزوفیل ټیشو جوړېږي. په پلانټ کې څه کېږي؟ پلانټ کې کوم سیل چې فوټوسینتھیسس کوي نو هغه سیل رایوځای کېږي او د هغې نه میزوفیل ټیشو جوړېږي. نو سیلز رایوځای شو او د هغې نه ټیشو جوړ شو. In the stems and branches there are long tube-like cells which combine to make conducting tissues for transportation of water and mineral salts. خاوس په سټیم کې، په تنه کې او په برانچز کې د بوټي په خاخونو کې، نو په دې کې ټیوب لایک سیلز دي. ټیوب لایک سیلز هلته ټیوب لایک سیل جوړېږي نالینوما، کوم چې دغه سیلز رایوځای کېږي او د هغې نه کنډکټینګ ټیشو جوړېږي. کنډکټینګ ټیشو یا ټرانسپورټیشن ټیشو چې د هغې نه جوړېږي چې هغې ته ترسیلي بابت هم ویلی کېږي. او دغه موږ سره زایلم او فلویم دي، د هغې به یې ځان له خپل کار دی. د فلویم کار چې دی هغه فوډ ټرانسپورټیشن کوي او زایلم چې دی هغه واټر ټرانسپورټیشن کوي. نو دغه کنډکټینګ ټیشو چې دی د هغې کار څه دی؟ هغه ټرانسپورټیشن اف واټر کوي او منرل سالټ، اوبه چې کوم دي هغه ټرانسپورټ کوي په دې بوټي کې د یو ځای نه بل ځای ته، د زیلو نه واله د بوټي مختلفو حصو ته، او منرل سالټ چې کوم دي نمکیات د هغې ټرانسپورټیشن کوي. دا خو د پلانټ خبره شوه. اوس په انیمل کې ډیفرنٹ ټیشوز ورک ټوګیدر ټو میک ان ارګن. ډیفرنٹ ټیشو چې دی هغه رایوځای کېږي او د هغې نه یو ارګن جوړېږي. سیلز رایوځای شو، د هغې نه یو ټیشو جوړ شو. اوس ټیشو چې کله رایوځای کېږي نو د ټیشو نه څه جوړېږي؟ د ټیشو نه موږ سره یو ارګن جوړېږي، یو وضو جوړېږي. فار ایگزامپل اور لنګز، مثلا زموږ لنګز چې کوم دي پیپړې پړپوسان، نو دا موږ سره څه دی؟ دا موږ سره یو ارګن دی. دا د څه نه جوړ دی؟ سیلز رایوځای شوي، د هغې نه ټیشو جوړ شوي دي او ټیشو چې کله رایوځای شوي دي نو د هغې نه زموږ سره یو ارګن جوړ شوی دی، یو وضو جوړ شوی دی چې هغه موږ سره لنګز دی. دغه شانته کې موږ سره هارټ دی، هارټ زړه، دل. هارټ چې دی نو دا څه دی؟ دا د سیلز نه چې دی بیا ټیشو جوړ شوی دی او د ټیشو نه موږ سره وضو ارګن جوړ شوی دی. بیا موږ سره آی دی، نو آی چې دا موږ سره یو ارګن دی. دغه شانته کې لیور دی، نو لیور چې دا موږ سره یو ارګن دی. او سټمک معده چې کوم ده دا موږ سره یو ارګن دی. نو دا ټول سیلز د سیل نه بیا ټیشو جوړ شوی دی او د ټیشو نه بیا موږ سره یو ارګن جوړ شوی دی. These organs are made up of many types of tissues. نو دا ارګنز چې دی دا د څه نه جوړ دي؟ many types of tissue، ډېر قسمه ټیشو چې دی هغه رایوځای شوي دي او د هغې نه چې دی دغه ارګن چې دی هغه موږ سره جوړ شوی دی. دا خو موږ سره د انیمل خبره شوه. اوس پلانټ له راځئ چې په پلانټ کې چې دی یو ارګن څنګه جوړېږي. سیملرلی د روټس، دغه شانته کې روټس جړې، زیلې چې کوم دي، لیوز پاڼې، فلاورز ګلونه، اینډ سټیمز او تنې آر د ډیفرنٹ ارګنز اف پلانټس. دا مختلف ارګن دي د پلانټ، دا د پلانټ چې دی ارګن دي. نو دا څنګه جوړ شوي دي؟ په هغې کې سیلز راوځای شوي دي او د سیل نه چې دی ټیشو جوړ شوي دي او د ټیشو نه د پلانټ ارګن چې دی هغه جوړ شوی. نو دا ټول موږ سره د پلانټ ارګن دي. مینی ارګنز ورک ټوګیدر ټو میک ا سیسټم. بیا مینی ارګن کله چې ډېر ارګن راوځي شي نو د هغې نه څه جوړېږي؟ د هغې نه یو سیسټم جوړېږي، د هغې نه یو نظام جوړېږي. ارګن بیا راوځي کېږي او د هغې نه یو سیسټم جوړېږي. نو د دې باره کې به سبا انشاءالله خبره کوو چې څنګه ارګن راوځي کېږي، د هغې نه یو سیسټم جوړېږي او یو سیسټم چې دی هغه موږ سره څه کار کوي.